د عمران خان خلاف د مسلم لیگ نون حکومت هر چال ناکامه کیږي. پرون د جمعې پر ورځ عمران خان ته عدالتونو نه ریلیف ملو شوی دی. پرون د نون لیگ د پاره د الیکشن کمیشن او د لاهور های کورټ نه ډیر بوري خبر ملو شوی دی. په دې تفصیلا خبره کو خو دې نه علاوه د بنو چې کوم اپډیټس دي هغه هم په دې ویډیو کې تاسو سره شریکوم. بنو نه چې کوم نوې معلومات راغلي په هغه هم تفصیلا خبره کو. او د الیمین ګنداپور نه د عوامو سګلی او ډیماند د بنو د عوامو سګلی او ډیماند دی هغه هم په دې ویډیو کې تاسو سره شریکوم. ویډیو خپل هم مکمل وګورئ او مخکې ملګرو سره ضرور شریکئ. ډومبه په عمران خان خبره کو چې عمران خان خلاف څنګه هر چال ناکامه کیږي. عمران خان ته چونکې مسلم لیگ نون حکومت دا دمکیانې ورکړې وي چې عمران خان باندې به موږ آرټیکل 6 مقدمه درج کوو. موږ به آرټیکل 6 په عمران خان لګو، په پی ټی آی باندې به پابندي لګو. دا دمکی ولا هم ملو شوی. بل طرف ته قاضي فیض عیسی فیصله کړې وه چې څلور ریټایر ججز سپریم کورټ ته راولي. خبره یې دا کوله چې سپریم کورټ ته دا څلور ججز ځکه راولو چې په سپریم کورټ کې ډېرې مقدمې پینډینګ کې دي او د هغې فیصلې دپاره راځي. خو بل طرف ته قاضي فیض عیسی سره چې نور څومره هم ججز په سپریم کورټ کې هغه د عمران خان چې کوم مخصوص نشستونو کیس هغه کې د قاضي فیض عیسی سایډ وانه غشتلو. نو ډیر چې کوم ماهرین دی دا وایي چې د قاضي فیض عیسی ځان ته نور ججز راوستل چې دغه سایډ لګ درون شي. په دې خبره درې ریټایر ججز الریډي دی عہدو نه انکار کړی چې موږ په دې عہدو باندې کار نه کوو. ځکه له هم پته راکړه په دې عہدو باندې موږ کار وکړو نو موږ به د عوامو د تنقید ښکار جوړ شو، د عوامو د نفرت ښکار به جوړ شو. صرف یو جج دی چې پرون اجلاس کې د هغه منظوري ورکړل شوې ده. دې حواله سره که راتلونکي ټایم کې څه هم اپډیټس راځي ان شاء الله تاسو سره به شریکوم. بل مریم نواز حکومت ته هم پرون لاهور های کورټ نه غټه دچکه ملو شو. چیف جسټس لاهور های کورټ عالیه نیلم الیکشن ټریبونل 8 ججز تبدیل کولو نه انکار کړی دی. پرون یې چیف الیکشن کمشنر سره مشاورت کړی دی. عالیه نیلم چې د ټریبونل خپل چې کوم مطلب خپل کار کم کوي نو هغه بالکل ټیک ټاک کوي. نو ټریبونل مونږ ولې چینج کو؟ چونکه حکومت وای مسلم لیگ نون وای چې دا ټریبونل دی بدل کړی شي او د کې زموږ د خوخه ججز کېنول شي. خو دلته عالیه نیلم چې کوم دا هغه ولا چیف جسټس لاهور های کورټ ته هغه ولا صفان کار کړی چې دا ججز مونږ نه بدلو د خپل کار خ ټیک کوي. نو ولې مونږ بدل کو؟ الیکشن ټریبونل نه چې کوم فارم 45 او فارم 47 مقدمه تلی دغه الیکشن ټریبونل تر فارم 45 او د فارم 47 مقدمه تلی دي. نو الیکشن کمیشن دا غوښتل چې په دې کیسونو کې زموږ د خپل مرضی ججز راشي او هغه دا کیسونه خپل هند کې او دا کیسونه زیات ټایم د پاره چلی چې څومره زیات ټایم په دې کیسونو کې ډیلی ټیکټس استعمالي کې دومره بر مسلم لیگ نون حکومت نور هم سیوا کیږي. لکه مسلم لیگ نون حکومت پس دغه کیږي کچره په فارم 47 او فارم 45 باندې صحیح فیصله راغی نو د مسلم لیگ نون حکومت په ختمېدو ویږي. پرون جسټس عالیه نیلم ویلي چې دغه ججز به موږ نه بدلو، هم دغه اته ججز به خپل کار کوي. نو اوس نون لیگ حکومت ته خطره هم ده. دا ټریبونل به ډېر زر فیصلې وکړي ځکه خپل کار یې مکمل طریقې سره روان کړی. څومره زر فیصلې کوي په فارم 45 او فارم 47 نو دا مسلم لیگ نون حکومت خطره راځي. الیکشن کمیشن هم پرون غټه فیصله کړې ده. الیکشن کمیشن ویلي دي چې مخصوص نشستونو باندې سپریم کورټ چې کومه فیصله کړې ده هغه موږ ته منظوره ده. په هغې کې به په هغه فیصله باندې به موږ عمل درآمد کوو. لکه مخصوص نشستونه کم چې سپریم کورټ پی ټی آی ته ورکړي نو الیکشن کمیشن هم سر کې خو چې نور مونږ دغه نه کوو مزاحمت نه کوو. او د الیکشن کمیشن چې کوم خبره کړې ده دا کړې ده چې د سپریم کورټ فیصله مونږ ته منظوره ده. جی بل خبرمانه کا د عدت نکاح کیس فیصله په اسلام آباد هوائی کورټ کې چیلنج کړی. هر ځکه دی بیزته شو خو بیا هم دغه فیصله بار بار چیلنج کوي. کې پی کې اسمبلی کې د اپریشن اعظم استحکام خلاف قرارداد هم منظور شوی. دا هم یو خبر ده. بل د بنو کوم موجوده صورتحال په هغه باندې بوس تفصیلا خبرو کړي. افسوسناک صورتحال د کې پی کې اور بنو عوام د وزیر اعلی الیمین ګنداپور طرف ته سترګې دي او د کې پی کې حکومت دا خبره کوي چې وزیر اعلی الیمین ګنداپور دی په دې خبره باندې الریډي نوټس اغشته دي. بل طرف ته مشال یوسفزئی هم بیان جاری کړی چې کې پی کې وزیر اعلی خپل د هر څه جایزه اخلي. مشال یوسفزئی دا هم ویلي دي چې کمشنر بنو ډیویژن دا ټول معاملات سمبالي. نو چې الیکشن چې کمشنر هر څه سمبالي نو بیا عوامو تاسو له وټ ولې درکړی دي. د عوامو خو په تاسو یقین دي د تاسو आवाज غواړي. یعنی پی ټی آی طرف نه دا بیان مطلب دا چې دا مسله به سیاسي پارټي نه بلکې بیوروکراسي حل کوي. وزیر اعلی الیمین ګنداپور ته پکار دی چې د بنو عوامو سره اوږه په اوږه ودرېږي او دا پوره تحقیقات طی کړل شي چې په دې کیس کې ملوث خلکو ته مکمل سزا ورکړل شي. کاغه مطلب منیجمنت دی یا کاغه عام عوام دی یا چا پکې شیطان چې څه هم دی مکمل تفتیش طی کړل شي او هر سړی دی چې کم پکې انوالو دی غلط سزا ورکړل شي. اوس لکه پی ټی آی کچاري په دې مسله باندې غلي پاتې شو نو عمران خان او پی ټی آی ته پکې پی کې ډېر غټ نقصان رسیدي شي. ووټ بینک کې کمیدې شي. د خلکو ټرست د نورو پاټو غونډې د پی ټی آی نه هم الوتې شي. په دې ویډیو کې دا اپډیټس خپل رائے په کمنټ کې ضرور شریک کړئ. والسلام.